السلام علیکم ورحمت الله. د ټول قوم زرغونخیل مشران کشران معزز ټول امید لرم چې خبر ولا مخلره د ویډیو په ذریعه سره یو پیغام زه خپل ټول قوم لور کول غواړم، چونکې د مو چې کوم حل زره د قوم رواني وجره په وجره ګرځو کمپاین مو روان کړی دا د قوم د یو کولو قوم کې د اتفاق او اتحاد یو کوشش جاری ده. ټولو نه دعاګانو هم مطالبه ده، ټولو نه دعاګانو هم درخواست چې دعاګانې کو چې الله مو دا کوم ترتیب مو روان کړی چې دا الله کامیاب کړي. نو د ویډیو په ذریعه سره پیغام ورکول غواړم، چونکې فلحال مو یو عبوري چې کوم د کمیټي ده مو باقاعده یو کمیټي داسې نه ده جوړه کړې، فلحال عبوري کمیټي ده. نو بل د کومو خلکو سره د بعضې داسې خلک وي مو په سب کې چې د هغو نه داسې یو کار وشي چې هغه د قوم په نومې سره یا د مو په نومې سره مو د کمیټۍ په نومې سره هغه چې تاسو لانجه وکړي، څه ذاتیات وي سره خپله کې څه خفګان وي، بیا غیره د قوم رنګ ویر کړي. نو هغه مو اوله نه وضاحت کول غواړو او د اوله نه تاسو له دا خبره واضح کوو چې د هغې خبرې به دا کمیټي ذمهواره نه وي، د هغې به د قوم ذمهوار نه وي. وجه دا ده چې فلحال مو سره داسې نه دي شوي چې یو چا له مو راغلي و هغه مو له انکار وکړي، مو د خبرې نه منکر شي، د قوم سره د یو کېدلو یا د قوم سره د اتفاق نه انکار وکړي. نو فلحال مو له یوه طرف نه هم داسې ریسپانس نه ده میلاو. نو لهذا که چا داسې خپل ذاتیات منځ کې راوړلو، د قوم رنګ یې ورکول د قوم په نومې سره یا د مو د کمیټۍ په نومې سره یو نن انکار یې کوو، نو د هغې به قوم ذمهوار نه وي، د هغې به د کمیټي ذمهواره نه وي، دا به د یو ذاتي کور وي، دا به د شخصي وي، قوم د ده سره به دې شي کې نشته. نو برای مهرباني د کمیټۍ په نومې یا د قوم په نومې یو نن انکار مه کوو. مشران شته دي، کمیټي شته ده، هر څوک په مشورې سره په ترتیب سره چلو. نو دا یو مختصرا پیغام مې درکول غوښتل. نور ارون بھائی بس خبرې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. خو مو چې کوم بنیادی ناره وه که نه، مو بنیادي ناره دا وه چې د قوم کې ډېرې لانجې فسادونه دي، دا د قوم نه ووځي، قوم په یوې نقطې باندې راشي او قوم بس دې له ملا وتړي چېرې ما چې د کوم مشترکه جایداد ده چې دې نه فایده واخلو. دې کې موږ اوسه پورې دا په ذهن کې هم چې ته نه دي راوستي چې موږ چېرې د پلانکۍ ښه زرغونخیل ده، ډینګری بد زرغونخیل ده، مو په ذهن کې هم چې ته نشته دي. مو لګیا یو اوس ته کې کمیټین جوړو، مشوران کوو او دې دوران کې لکه مو ګورو که نه یار یوه سړي اخلاص هم ګورو، څوک مالي اخلاص هغه کوي، مدد کوي، څوک جاني کوي، څوک منډه تړه وایي، هغې باندې ټولو باندې مو نظیر ده. خو مو له مشران دا یایي که نه چې هر یو شی چې پر امن وشي، دا مو له حکومت هم یایي، دا مو له ریاست هم یایي چې هر یو شی چې پر امن وي، مو د امن په حق کې راوتي یو، د امن راوستنو دپاره راوتي یو. دا مو بنیادي ناره ده. مو هېڅوک هم ازارول نه غواړو، که څوک مو ازارول غواړي که نه هغه بیا ټیم خبره وي، هغې دپاره مو څه هغه نشته ده، څه اراده مو نشته ده. خو بیا مو په ملګرو کې که داسې څوک هغه وي چې سره ذاتي نالګي وي، هغه به د ده ځان له وي، بلکې قوم له د هغه سوال وکړي، قوم به هغه مسله حل کوي. خو چې پیله ده مو اصل مسله خو چې حل کړو که نه، ټولې مسلې به انشاءالله ټولو والا وباسو که نه، قوم خبره به په قوم کې نه کېږي، انشاءالله داسې به فیصلې به کېږي چې قوم به باندې ټول راضي وي او جګړو هغې شور شرابې ضرورت نشته ده. بس همدغه وړوکی باندې پیغام مو درکوو چې ټول پر امن اوسېږو، دا د خوشحالۍ شی ده، دا د غم شی نه ده، هېڅوک هم د مو هغه نه اندېښنه نشته ده، ټول مو ورونه دي.